بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. دا اغا چانا بدا دا اغا کس نا بدا چا وینا خیستا کی دیشی دعا إِلَى اللَّهِ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف. دا دن بدا چا وینا خیستا کی دیشی مطلب دا دن دا چا وینام خنشی کی دنے. دعا إِلَى اللَّهِ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف. بیا اللہ تا درا غختلو مختلف درجی دی و مختلف قسمون دی. اغی کی یو علماء وائی چی اغم مؤذنین دی. اول درجہ کی دین مراد مؤذنین دی چی دی اللہ طرف تا خلق را بلی طول دنیا کی لوی تبلیغی چی دے اغا اذان کون کے دے خواہ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ چی اغا خلق را بلی اللہ طرف تا. مؤذن آواز لگئی دا اللہ دلوئے وی اللہ اکبر اللہ اکبر. فضل اعمال لکھ پوری کی دا دیکھ آیاتنا چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مسجد جوڑ کو با جماعت منس شورو شو پا جمع سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نول ویچی دا جمع دا ٹیم نزدی شنو چی یوا خبر باندی اتفاقو کو چی پاغی باندی خلق مانزہ طرف ترا بلو چی خلقو تا پتہ لگی چی دا جمع دا مانزہ ٹیم شو. صحابہ کے ناستل مشورہ شروش فلے چیسی چل بکو باز رائی ورکر لوی یو جنڈا با دیسی اوچتو جاکا جنڈا با خلقینی جو دا جمع منس بای باز وی اور ببلو نو داغی اور نبا پتہ لگی چاوی ناقوس دا یہود و دا نصواراو چی کمی طریقی وی مختلف رائی وچلے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلوی دے کہ میں یوم ندہ خواخا دیکھ ٹولو کی دا یہود و دا نصواراو سر مشابہت تے نو دا صحیح ندی. ٹول صحابم پکر مندی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پکر مندی. سن 1 ہجری دا ٹول پکر مندی چی سی چل بکو دا جمع دا پارا سا نخا پکار دیکھیو صحابی دا شفی خبولد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سار راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وی خوب میں ولید دے پریشانے کی ادو مچی سچل بینوی خوب میں ولید او دا اذان دا کلمات ما تا پا خوب کیو خود لے شو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا ما تا خوب کی اخود لے شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خوب رشتی دے خوب دیکھا انشاءاللہ دا بویخا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وحی پا ذریم اخود لے شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ توی ورش بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کلماتو آیا آوازی اچتے چی اغا اذان شروع کی. رنبے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقرر شو او دا آواز بے لگو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. دا دا جمع دا جماعت مانز طرف تا یو دعوت تے چراشی پا جمع سر بمنس کی گی حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
نو اذان بنیادی سیز دی په دین اسلام کې. منځ د اذان نه پس کېږي، لومبی اذان بنیادی سیز دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، ډېر لوی عالم تیر شوی او د مذهب امام و امام احمد بن حنبل رحمت الله. چې کله وفات شو نو د هغه د وفات په ورځ چې لاش یې داسې په روډ تیر شو نو 100,000 غیر مسلم ایمان راوړی او د هغه د جنازې په ورځ چې کله هغه د دنیا نه لاړ. دومره لوی شخصیت. د ده یو ګاونډي و، هغه انګر و، د انګرۍ کار به یې کو، خو عادت یې سو بچي ډېر و که نه، ټوله ورځ به په کار کې لیږي او بچو نفقه وه پې غریب و که نه، نو لګیا به او کار به یې کوم. خو چې کله به یې داسې دا سټک او پلک اوچت که که نه، وسپنې له به یې داسې را پرېښودو او په دې کې به اذان شروع شو، الله اکبر الله اکبر. نو چې داسې به یې اوچت کړی نو دقه شان اوچت به یې ونیو، بیا به یې دوباره نه را پرېښود. بس چې اوچت به پاتې و، پا بسې د مانځه تیارې به شو. وی دا د رب د طرف نه ماته اذان، د رب د طرف نه اعلان راغی. که مونږ صحیح د اذان حقیقت وپېژنده، که د چا نه مونځ پاتې شو زه به جرم ورکم. جرم مونږ وایو دا به چاته لګیی، اذان شروع یو کور کې واړه لګیی لبي کې، او څوک فیسبوک کوي او څوک څه کوي او څوک څه کوي. نو ده به دا داسې ونیولی او چې اوچت به پاتې شو، بس اوچت به پاتې وي، اذان شروع شو. شته داسې کاروباري او دکاندار چې اذان ووري او د دکان شټل راکته کړي چې بس ګاک په دغه ځای ولاړي. بس ماته د رب د طرف نه اذان وشو، رب د طرف نه راته یو کس لګیا دی چې حی علی الصلاة، مانځه طرف ته راځه. بس اغستل خرڅول پرېږده، حی علی الصلاة، د اخرت سودا شروع شوله، راځه 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 راځه. نو ده به هغه سټک داسې ونیو، هغه سټک او پلک. نو دی وفات شو. کتابونو لیکلی دی یو سړي په خوب کې ولیده، دا انګره د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ګاونډي و. وی چې الله څه معامله وکړله؟ وی چې بالکل د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه صرف یوه درجه کمې منو، الله د هغه درجې ته رسولی ما، صرف زمو د امام احمد بن حنبل په مرتبه کې یوه درجه فرق دی، بس نور رسیدلی یم. هغه سړی حیران شو. اخو امام احمد بن حنبلو، اخو د مذهب امامو، اخو د قرآن په عزت باندې ولاړو، د قرآن اواز اوچت کړی و، کوړی خوړلی وي، بېهوشه شوی و، وجود تار تار شوی و، د دین خدمت یې کړی دی، روغ دنیا پسې شاته روانه ده. ورته وی تاله الله دا مقام په څه درکو؟ نو دی ورته وی بس ما ته ووی چې الله پاک راته ووی چې تا زما د نوم قدر کړی و، چې تا به مما اذان به شروع شو، تا به وی د رب نوم شروع شو، بس زما د نوم قدر دې کړی و، د هغې په وجه الله دومره لوی مقام را. الدین کله ادب، دین سراسر ادب دی. دا به عبس نه ګڼئ. زبیده پیژنئ؟ د هارون الرشید بادشاه ټبر وه، د بادشاه ټبر وه که نه، نهر زبیدم لیدلی دی. سړی چې حرمینو ته لاړ شي خوږي اوبه یې حرمینو ته راوستي دي. دومره لوی خدمت یې کړی دی او خبرې یې د هغې په دربار کې به هره ورځ په سوونو حافظانې ناستې وي، د قرآن تلاوت به یې صرف کو، صرف د تلاوت دپاره به نه، 24 ګنټې به تلاوت شروع د هغې په دربار کې. زبیده چې وفات شوله، یو عالم لیکلی کتاب کې وی سړي خوب کې ولیدله چې زبیدې الله په څه وبخلي، پاینیر یې وبخلي، هغه نهر زبیده چې دی د خوږو اوبو نهر دی راوستی. وی چې نه بس ډېر په یو رکوټې عمل الله وبخلم. وی څه؟ وی یو ورځ زه ناست وم او ملګرې به را سره ناستې وي او ګاونډیان، نو زنانه را سره هم ناستې وي او دې کې اذان شروع شو چې الله اکبر الله اکبر. زه پاڅېدلم، هغه زنانه مې چپ کړې چې خبرې مه کوئ، اذان شروع. په هغې وجه الله وبخلم چې تا زنانه چپ کړې وي او زما د نوم قدر دې کړی و. دا ګرانه ده چې اذان شروع شي، ته بچو ته بچو چپ، شاګردانو چپ، بس بس علمنو چپ،
دا رب د طرف نه یو اذان شروع شي یو منادی لګیا دی د رب د طرف نه مونږ ته آواز کوي چې حي علی الصلاة حي علی الصلاة حي علی الفلاح حي علی الفلاح. بس 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 اذان ته بس اذان شروع شو. اذان په دین اسلام کې لوی حیثیت لري. د دواړو جهانو سردار فرمایي المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه. د قیامت په ورځ به د ټولو نه دنګې غړی د چا ویښه. نن هر سړی وایي چې زه لږ لوړ ښکارېدی نو چې داسې جدا ځای مې وی چې په هغې زه ناست وی چې دا مهمان خصوصي دی سی یو جدا ځای راله پکار دی چې خلق خو مې پیژني که نه چې حضرت دا دی که نه خلق ده ته راټول شوي. یو امتیازي شان غواړو هر سړی غواړي چې زه د ټولو خلقو سره برابر نه وي چې زما یو جدا شان وي. المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامه. قیامت کې به د ټولو نه دنګې غړی دنګې مرتبې ښه د سټ د دنګوالي نه مراد د مرتبې دنګوالی دی ښه. مرتبه کې به د ټولو نه اوچت خلق د قیامت په ورځ هغه اذان کوونکي وي ښه چې چا دنیا کې اذان کړی چې چا دنیا کې اذان کړی دی د دې به اوچتې غړی دا به د میدان محشر کې په اوچته مرتبه باندې ولاړي ښه. خلق به یې سیکي چې یاره دا څوک دي وایي به دا هغه دي چې وبدرېدل چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا مؤذن چاته لګیا دی؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو ارمان مې دی بس هغه ارمان مې دا دی که نه چې که ما سره د خلافت ذمه داری نه وي په ما د خلافت بوج راغی که نه دا خو ډېر ګران بوج دی. وی که په ما د خلافت بوج نه وي نو ډکې مې ارمان دی چې زه د مسجد نبوي مؤذن پاتې شوی بس چې په ما دا لیبل لګېدلی وي چې دا د مسجد نبوي مؤذن دی ښه. مؤذن اذان دومره لوی حیثیت لري ښه. مونږ چې نن څوک ډېر بوډا شو چې دی به د اذانونه امام ته چې ووایي چې زه به اذان کوم اذان زما ذمهواري ده. الله اکبر. ته به چې کنزل دې ورته وکړل ښه. ته به چې حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که د دوو سیزونو اجر چا معلوم کو که نه د دوو سیزونو اجر نو دی به په هغې کې خسنې بیا ولي ښه. بیا به پې خلک ګڼ شي یو به وایي چې زه یې کومه بل وایي چې زه نو دی به بیا خسنې ورچوي. یو په هغې کې الصف الاول اولنی صف دی د مانځه ښه چې د اولنی صف پته چاته ولګېده چې په دې کې څومره اجر دی بیا به دومره خلق راغلی چې بیا به ځای نه میلاویږي نو قراندازي به کېږي خسنې به لوسته شي. ولې به چې یاره زه پکې کښېنم بل به وایي چې زه به کښېنم نو وایي به چې ورګه خسنې به درله ورواچ ښه. کو د اولني صف اجر چاته معلوم شو ښه. او دویم چې چاته د اذان اجر معلوم شو ښه چې په دې اذان کې څومره اجر دی او په اولني صف کې څومره اجر دی که دا چاته معلوم شو نو بیا به خسنې ورچي په دې دوو سیزونو باندې ښه. په اولني صف او په اذان دی کې به قراندازي شروع شي دی کې دومره لوی اجر دی ښه. یو صحابي وایي که زه مؤذن پاتې شوی وی نو بیا به زما ډېره پرواز به حجونو او په عمرو هم نه وه ښه. ډېر شوق به مې بیا د حجونو او د عمرو نه لرلې که چېرې زه مؤذن وي بیا به مې ډېر شوق د دې نه لرو خو کاش چې زه مؤذن پاتې شوی وي او ما ټول عمر اذانونه ویلی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښه وی څوک چې 12 کاله اذانو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي څوک چې 12 کاله اذانو کې دی د جهنم نه خلاص. 12 کاله چې څوک اذان وکړي بختور خلق دی مړه چا 15 سال او چا 20 سال مؤذني وکړله 12 کاله چې وی چا اذان وکړو د دواړو جهانو سردار فرمایي وی دی د جهنم نه خلاص دی بری چې د 12 کاله دی مؤذن پاتې شو او اذان یو کو چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اذان سره ډیر مینه او محبت او شوق لري ښه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ آواز وری الله اکبر الله اکبر. نبی علیہ السلام چې آواز وری نبی علیہ السلام وی علی الفطرتی علی الفطرتی
وی په دې فطرت خو الله هر کس پیدا کی چې هغه اسلام دی. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، هر بچے الله د اسلام په فطرت پیدا کی. ها دی چې یهودي شي او نصرانی شي نو دی پلار او مور یهودي او نسوار. نور چې د نصرانی په کور کې بچے پیدا کیږي دی په فطرت د اسلام پیدا کی. نو نبی علیہ السلام وی علی الفطرت، دا خو فطرت تی دا اللہ یوال. پا دی که بسی بل آواز راگے اقی کس آوازو کوئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ. نبی علیہ السلام چی دا ورد وی خرج من النار، وی دا ور نخلاش، دا ور نخلاش. صحابوی چی منگ پشاو کتل نظرو مکو ناغا یو بیزوگرو بیزی بای سرولی یو شپنکیو او د مانزه ټیم راغی او دا د مانزه د پاره اذان شروع کړي. نبی علیہ السلام هغه اذان واورید. چې اذان یې ولا واورید نبی علیہ السلام وی خرج من النار، خرج من النار، د جهنم نخلاص شو، د جهنم نخلاص، د جهنم نخلاص شو. خرج من النار، د اور نخلاص شو چې شپون کې دی ګډي بیزی سره او د مانزه ټیم پې راغی او د اذان شروع کو. د مانزه د پاره اذان شروع کو چې اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث مبارک کے راضی چې کله مؤذن اذان کوي کنا د دا اذان چې څومره پورې اورېدلی شوي. نن سبا خو په لوډ سپیکر اذان دی کنه من رطب ولا یابس، دا خوش قسمتی ده نه. که هغه وچ څیز اورېدلی دی کلونه اورېدلی دی، مطلب که زنده سر اورېدلی دی او که بیسه اورېدلی دی، دا ټول به د قیامت په ورځ د دې مؤذن تصدیق کوي. ښه ولاړ وي چې دا ټول ونې بوټي به تصدیق کوي. ښه وایي به موږ د ده اذان اورېدلی دی، موږ د چې د الله صفتونه کول موږ هغه اورېدلي. دا څومره وچ او لامده چې اینی دا ټول به د مؤذن تصدیق کوي، د مؤذن تصدیق به کوي او د ده تصدیق به کوي په ورځ د قیامت چې کله دا مؤذن را پاسي دا ټول ونی بوټي چې څومره خلقو دا اذان اورېدلی دا به د ده تصدیق کوي. بل علما وایي احادیث مبارکو کې راځي چې دې اذانو کې نو خلق مانځله راشي که نه چې څومره خلق منځ وکړي الله د هغې ټول عمره اجر مؤذن له ورکوي. دا د ده په اذان راغلي که نه ده ورته خبرداری ورکو که نه چې راشئ د جمع د مانځه ټیم پوره دی راشئ جماعت کې به جمع کېږي. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. زنانو چې اذان شروع شي بچی چپ کوئ، کور کې واړه غلی کوئ، ټول ورته چپ کېږي. وای صبر، رب د طرف نه اذان راغی، رب د طرف د یو مؤذن لګیا دی، د رب د طرف نه اذان شروع شي. او بیا چې کله اذان وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ویلا یرد الدعاء، اغا دعا نرد کیږي چې اغا د اذان او د اقامت په مینس کې وشي. اذان وشي او اقامت لا شوی نه دی نو د دواړو جهانو سردار فرمای وی دا دعا نرد کیږي. د اذان او د اقامت په مینس کې چې کله سړی دعا وغواړي دغه ټیم دا دعا نه قبلیږي، نن دا نرد کیږي، دا الله نه واپس کوي چې د اذان نه پس او د اقامت نه مخکې. دا ډیر قیمتي ټیم دی چې اذان وشي او اقامت لا شوی نه. دا د جمع د ادریدو ټیم، دا د مانځه د تیاری ټیم. دغه ټیم کې چې دعا څوک کوي الله دعا نه قبلوي. دا ډیر قیمتي ټیمونه دي، دا ډیر خوږ اواز دی چې دا سړي باندې پنځه ټیمه لګي چې الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. په دې شکر وباسئ. اذان ډیر په قلاره باندې اورئ او چا چې اذان واورېده او د اذان جواب ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د اذان جواب ورکوي. بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو نبی علیہ السلام وورید. نبی علیہ السلام وی دا د چې سوي کنه دا چې چا په یقین سره وي، یعنی د دې جواب په یقین سره ورکو دخل الجنه، دی جنت ته لاړ. چې څوک د اذان جواب په یقین سره ورکي. مؤذن چې اذان کوي چپکېږي ورته دقه چې دی سوي هغه وایه، خو چې دی حی علی الصلاة وی نو ته لا حول ولا قوة الا بالله وایه.
او چې دی حی علی الفلاح وی نو امت لا حول ولا قوة الا بال دیوی مانزه طرف تراشه نو ته خو ورته داسې نشي ویلی چې حی علی الصلاة مانزه طرف تره ته به ورته وایې لا حول ولا قوة الا بال بس د نیکی توفیق الله ورکوي نو بس الله به توفیق راکړي زه به حاضر شم انشاء علما وایي چې څوک د اذان جواب ورکوي دله به الله د منځ توفیق خامخا ورکوي کنې ټرای پې وکئ د اذان جواب شروع کوي د اذان جواب شروع کوي که الله درله د منځ توفیق در نه کنه ماته او د اذان نه پس دعا کوئ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد د اذان نه پس دا وایي او د اذان جواب ورکوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلې بیبي ته وایي دعا درته ونه ښیمه نبی علیه السلام خپلې بیبي ته وایي دعا درته ونه ښیمه وی ولې نه وی چې کله ماښام اذانونه شروع شي او د اذان جواب ورکوي دقه د دعا د قبلېدو ټیم دی ګورئ ښه ټیمونه وپېژنئ ښه چې دا یو اذان جواب ورکې دا نور للیږي خیالو مې یو مؤذن د هغې طرفه وایي حی علی الصلاة بل وی الله اکبر بل وی اشهد ان لا اله الا الله وی ای بی بی په دقه ټیم کې دعا کوه وی څه دعا کومه وی چې دقه ټیم شي نو دا دعا شروع کا اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی اللهم هذا اقبال لیلک خدایا شپه دې را مخامخ شوله و ادبار نهارک او خدایا ورځ دې په شا شوه شپه راځي او ورځ ځي و اصوات دعاتک او خدایا مؤذنین تا تناری وخی و اصوات دعاتک د مؤذنینو د اوازونو ټیم دی ربا فاغفر لی خدایا زما گناهونه معاف کړه الله زما گناهونه معاف کړه زما گناهونه معاف کړه زما گناهونه معاف کړه دا ځکه د دعا د قبلېدو ټیم دی چې دا ډیر د انقلاب ټیم دی څومره لوی انقلاب راځي دې ورځې ته ګورئ که نه ایکدم داسې یو تور مزې خور شي او دا سپین په شا شي زه اوس تې څوک شپه کي که نه څوک تې شپه کي که نه ښه دا دومره لوی نظام دا رڼا تې داسې اوچته کړي او یو تور مزې پرې راخورې الله اکبر دومره لوی ذات دی ربا چې ته دومره لوی انقلاب راولي خدای چې په دې ټوله دنیا به اوس تیاره کوي ستانه علاوه بل څوک نشي کولی نو ربا چې دومره لوی انقلاب راولي خدایا ما کې هم لږ انقلاب راولي زما هم دا ګناهونه معاف کړي که نه ربا چې دومره لوی بدلون راولي نو ما کې هم لږ بدلون راولي فاغفر لی خدایا زما ګناهونه خو معاف کړه چې دومره لوی قادر ذات خدای چې دا دومره مزې به اوچتی دې کې د چا نه تا ته د امداد ضرورت نشته ربا نو دومره لوی رب یاره ربا دومره لوی ربا زما دا گناهونه معاف کړي خدایا فاغفر لی زما گناهونه معاف کړي زما گناهونه معاف کړي په ما کې انقلاب راولي او و اصوات دعاتک خدایا د مؤذنینو د اذانونو ټیم دی ربا اتا ته ناری وخی ټول لګیا دي ټول په یو ځای شروع کړي که خیال هم کړی د نورو وختونه اذانونه خامخ کې رسته وي او د ماښام دا لیدي ټول په یو ځای وي الله اکبر وی بیبي دغه ټیم کې دعا غواړه دغه ټیم کې الله دعاګانې قبلوي ښه اذان ډیر لوی حیثیت لري کوشش کوئ په خپل ځان د اذان عادي کوئ چې خپله باندې اذان شروع په ټوله دنیا کې لوی تبلیغي چې دی هغه مؤذن دی ښه د ده نه بل غټ تبلیغي نشته ښه چې دی پنځه ټیمه وي الله اکبر مانځه له راشئ تبلیغیان څه وي راځئ وي د مانځه ټیم دی لمونځ به وکړو جومات کې خبره کړي یا به واورئ راځئ یو درې ورځې به لاړ شئ ږیره پرېږدوه تبلیغیان دا وایي سړي ته که نه دعا الی الله نو مؤذنم دعا الی الله دیم خلق را بلی الله طرف ته ځان له د اخرت ګټه وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جبریل امین ناسو صحابه بختورو بس دیکھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارا شو دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی ابو ذر غفاری رضی
چې راښکاره شو نبی علیه السلام ته جبریل امین ورته وایي دا ابوذر نه دی، وایي دا ابوذر نه دی. نبی علیه السلام ورته یا دا دی خو تا څنګه وپېژندو، ته دې پېژنې چې دا ابوذر دی؟ وایي د الله حبیبه دې زه پېژنم. وایي څنګه یې پېژنې؟ وایي دې په اسمان کې ډېر مشهور شوی دی، دی هلته ډېر معروف دی، دی د الله په دربار کې بره دی ډېر مشهور دی که نه. ښه زه د دې وجې نه ابوذر پېژنم چې دی بره ډېر مشهور دی. خدای دې مونږ له شهرت په اسمان کې راکړي، خدای دې مونږ هلته قبول کړي، خدای دې مونږ هلته قبول کړي. د ځمکې شهرت ته مه خوشحالېږئ، ښه دا قبولیت نه دی، دا شهرت دی. قبولیت جدا شی دی. الله دې زمونږ قبولیت نصیب کړي، الله دې مونږ هلته قبول کړي، هلته چې هلته به الله قبول کړي. الله دې مونږ د ملایکو په ټولګي کې قبول کړي. رب العالمین مونږ ټولو نه رضا شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله.